والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. خبر ډیره نه اوږده کوم، ان شاء الله تعالی 10 منټه او زیات د دعا پورې 15 منټه بعد بیا به ان شاء الله دعا کو. یو څو خبرې کومه. اوله خبره ده امت مسلمه ته او د راتلونکو مشرانو کشرانو ته او څومره طالبات زنانه دي هغوی ته چې زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم. تاسو ته هرکلی وایم. الله په هر قدم باندې په تله د میزان کې اعمال حسنه درانه کا او په هر ګناه الله په هر قدم باندې ګناهونه معاف کا. تاسو د دې بچو دپاره د حوصله افزایي دپاره راغلي وئ. تاسو د ماشومانو کردار ولیدلو چې هغوی ستاسو مخې ته اردو کې، عربی کې، پښتو کې تقریرونه وکړه او بیا خاص کر وصال ماشوم چې دا به د 11 کالو عمري هغه د ټول قرآن خلاصه 114 سورتونه ستاسو مخې ته پیش کړه چې قرآن کې کمې مسلې دي، څله راغلی، په کم حصې دي، څلور، پای کې څو سورتونه دي. هغه 114 سورتونه تاسو ته ټول په نامه باندې یاد کړه او د هغې مسله هم درته وښودله چې په اول کې الخالق لکل شیء هو الله او دارنګې په دویم او دریم او څلورمه کې ټوله خلاصه وویله. دا د دې مدرسې د استادانو د دې محنتو الله دې ولا په خپل دربار کې قبول کړي او ستاسو دا بچي دا زموږ سره امانت دی. تاسو په ما باندې اعتماد کړی، زما په ادارم کړی او زما په استادانو هم کړی. نو والله په اوداسه کې او په پاک مقام کې چې ستاسو به دومره غم نه وي څومره غم چې د دې اساتذه اوسه دی. کله ما ته د مولانا ټلیفون وکړي په 12 بجې، زه نمبر نه بندوم او د دې د وجې نه زه چې کله د باران وریځي نو ګاړی موږ خپل کور کې ودرو، خوا کې بیا چقړي غولي کې ګاړی نه راوځي نو زه دلته نږدې بارګین کې ودرو. زه هم کو چېرته ناګهانه په طالب څه چل وشي، څه مسله پېښه شي او بیا چقړي ګاړی نه راوځي نو د هغې د وجې نه زه دې ورته وم چې ګاړی بارګین کې دی. نو الحمدلله د دې بچو د دې ماشومانو زموږ سره غم او فکر دی. دویمه خبره، زه خپله باندې تعداد دا 120 طلبه لمه، دا 120 طلبه زه ساتلی شم. تاسو د مدرسې چاردیواري ګورئ چې دا وړه ده، د دې د وجې نه موږ جوابونه هم چاته نه کوو. دا څومره افراد چې راغلي دا په خپله خوښۍ باندې راغلي، کو دا کمرې ډکې دي او کو دا صحن دی. صرف د طلباو پلرونو ته موږ جواب کړی چې هغوی 120 کسه نه موږ 120 کسه به د پلار یا تره به حاضري کوي. دا به راشي چې د خپل بچی لږ ویني چې دا به د مدرسه کې څه کوي. نو دا کم خلک چې راغلی دا په خپله خوښوي،
کو منګه داسې اعلانونه وکړو پوسټرې جوړې کو او چې راځئ پروګرامونو لا نو دا نږدې ډاک بینک کنټرول نه کي د دې د وجې نه منګه د روژې د ختمم په اف ام باندې درسي نو زه چې ختم کوم ووایم چې لکه زنانه په خپل کور کې کینئ ګوره را نه شئ نارینه په خپل کور کې کینئ را نه شئ دا کم چې نږدې خلک دی او تکلیف ورته نه دی هغه راشي دعا کې شریکت وکړي بس کور کې هم اورېدل کېږي دلته هم کېږي اوس هم ډېر خلک کور کې اوري دا ستاسو پروګرام نو دا د استادانو محنت و ستاسو د بچو سره به هېڅکله انشاءالله تعالی هغه به نه کېږي خو زه دا یوه خبره کوم ما د هغه طلباو نومونه اخسته چې د هغې په دې کال کې موږ تنګ کړي و لږ زموږ څه میټرکه پورې سکول دی خو مسله دا د طالبه مثال د اولادي نو ما فکر کولو چې د دې نومونه زه یاد کړم پلرونه به یې کلیوال به یې اف ام هم لګېدلی دی نو دا به وشرمېږي بېعزته به شي او ته خو پې نه خفه کېږې موږ پې خفه کېږو نو ما دې استادان ته ویل بس چې شمپوشي وکړې پرېږدوه پلرونه یې راغلي موږ سره به میلاو شي هغه به پویه کړو چې ګوره زه یو سړي پسې موږ 12 ځل ټلیفون وکړو د د زوی تپوس په کالو سر یو ورځ ونه کړو یو ورځ دا رانلی داسې نور طلبا دي د هغې پلرونه یې ترونه یې موږ ته یې واله کړي زه رابطه وکړم غیر حاضر دی وایي زه پې څه وکړم زه وایم هلکه سبق یې کمزوری دی ته راشه ستا نه پرېشر کې شي د سکول نه پټ شوی دی د دې د لاسه په 15,000 روپۍ تنخوا باندې موږ یو قاري 15,000 څه شی دی په 15,000 روپۍ باندې د 8 بجو نه د 1 بجې پورې یو استاذ په سکول کې دا لګېدلی دی د دې وړو د نګرانۍ دپاره دلته د وړو حاضري یې چې چېرته دا طالب په سکول کې پټ نه شي او هغه لا سکول والا 2 روپۍ ورکوي 15,000 روپۍ دا حال دی او ستا د بچو غم ورسره دی ستا څه دا غم نه بار کې بله خبره دا کومه اخیری یو خبره دا کومه چې دا کم اولاد تاسو موږ له راکړې دا اوس زموږ دستاربندي وشوه ستاسو بچي کور ته درشي د دې دستاربندۍ نه مخکې د پلار ته هم پته ده رور ته هم پته ده چې د مدرسې چوټي نه ده شوې ځان شمکور کی او ړوند کوڼې کی اخو ما د مې بچي وویل چې د مدرسې چوټي شوې ده نه الله دې پویه کا الله دې پویه کا تاله چې زه داخله در کوم تا ته زه نه وایم چې طالب درته زما سره رابطه کې تاله موږ 3 نمبر در کړي د مدرسې کارډونه تاسو ته موږ در لیږلي د مدرسې کارډ موږ ورکړی چې دا وسواله او په هغې باوجود خدا پلار یې پې هسې وله خوله بار کړې ده چې مهنګایي ده که نه او بس مړه ګل پیشه او کار یې پیشه څه به کوي لیونی مه جوړېږه نو چې تی غم نه کې نو زه به هم بې نه کومه ګوره زه به د هغه سړي غم کومه چې د کوم سره د خپل بچي غم دی درد ورسره دی ستا بچی زه په زیپو پسې نه ګرځوم الحمدلله ستا بچي ته لنګر میلاویږي ستا بچی هلته یې وله پخه کي هلته سالن پوخ شي چای پوخ شي په دسترخوان ورته پلیټونه روټۍ هر څه پراته دا د خان ملک په شانتې ورشي روټۍ وخوري او بېرته د خان ملک په شانتې راکوشي او سبق ته بېرته په خپل کلاس کې کېږي نه ورته دا وه چې د کلي په جومات کې چانده وکړه نه وله دا نظریه جوړم چې په مدرسې په چاندو ونه چلی نه مې ورته دا ویلي چې پیډونه وګرځوئ د نن نه یو هفته مخکې په دې جومات کې یو ماشوم رالی ما ته وایي اعلان لاله وکړه مال زه خپل نه کوم نو تاله څه وکړم مال په خپله یې وکړه اعلان یې وکړو بیا یې چې راووتم بار ته مال د کوم ځای ویل د امبار او کو د ارنګ ما ویل شپه به چېرته کې ویل ما ته محتمم ویلي چې 3 شپې به په انات کلي کې کې هلک د 12 کالو دی حالات خراب دي ما چې دا څوک په بل طرف بوځي ما له هغه مدرسه ده او شپې له به هلته راشي دلته مې راوغوښتو ما پلار ته دې ووایه چې داسې سبق را باندې مه وایه کوچړي نه جوړې سوالګر نه جوړې
نو مزوري لاره باندې کوه حلاله مزوري پیغمبرانو او صحابه هم کړې ده او که سبق را باندې وی نو په یونیورسټي او په کالج کې چې 15,000 او 10,000 ورکوي نو د باندې 1,000 روپۍ میاشت ولګوه که نه ولې د طالب حق نه دی د یو مدرسې نه 1,500 او 2,000 طلبا فارغېږي ستا په ملک کې تبدیلي نه راځي ستا په علاقه کې نه راځي ولې نه راځي هغه ټول سوالګري د بازار حال ته دی وګوره زه د طلباو ته وایم زموږ نه الله د خپل علم د عمل تپوس کوي زموږ نه د مدرسې تپوس نه کوي ما نه دا تپوس نشته چې تا مدرسه ولې نه چلوله تا پکې 100 طالبان ولې نه ساتل تا پکې 100 استادان ولې نه ساتل تا زنانه طالباتو ته ولې سبق نه وه ما ته یو ځل دلته استاد ویل یو طالب دلته داخله کړې وه بیا یو 2 ورځې و پلار رالی ویل د بلې مدرسې یو محتمم راپسې کور ته راغلی دی او سوال راته کوي چې زموږ نه د طالب در اوس مدرسه بدنامیږي مال دا شتم نورم بوزه زما نه د طالبانو تپوس نشته زه به چا پسې کورونو ته نه ځم امام بخاري رحمه الله پسې د ملک وزیر اعظم رالی وی زما بچو له به راځي او په کور کې به ورته سبق وي امام بخاري ویل علم په چا پسې نیځي په علم پسې بځې علم طلب بکې علم طلب پیغمبر کړی دی د علم د زیادت سوال پیغمبر کړی دی امام بخاري ته ویل زه دا چې نشي ویل مدرسې ته به درلیږمه خو ځان له نشست به ورته علي ځان له کلاس و زما بچو ته د عامو کلیوالو سره به نه کښېنې هغه ویل علم تخصیص نه غواړي علم ویل دا ټول زما بچي دي دا به دغه شان یو شان ماته ناست امام بخاري په کلي باندې بند کو د هغې د وجې نه وفاتم شو د غم د وجې نه د کلي نه یې ویستو وی چې زما بچو له نه د ایرې له راځي نه وله ځان له سبق وی نو په علاقه کې د خیر نشته بند یې کړلو زموږ نه د مدرسو تپوس نشته د عالم نه د خپل علم د عمل تپوس دی ما ته وایي چې په خپل علم دې څومره عمل کړی خو نه ما ته وایي چې څو طالبان دې ساتل چې زه به زرا وساتم او زه په خپله بې عمل یم نو په داسې علم تندر اچ هغه شاګرد به هم سان له بې عمله نو برای کرم کم طلبا چې دي کور ته درځي ما سره رابطه کې طالب راغلی چوټي شوې ده لس ځل مې درته وویل بیا د طالب خارج کمه کله دی استاذ په ما پسې را روان کړی چا یو را روان کړی چا بل نو زموږ له خو هم حیا راځي چې سړي پسې استاذ راشي مدرسې ته نو بده خبره ده زما یو مشر استاذ دی په پېښور کې دی او زمونږ یو کس دی د جاره د هغه بچی ما خارج کړی او هلته تللی هغه ته شکایت کړی هغه ما پسې رابطه وکړه ما دې داسې قوانین یې مات کړي دي موږ خو قانون باندې دا مدرسه چلو په سوال خو نه چلو بهر کې د وړو د ساربندي وشوله او د وړو چوټي نه ده شوې ګوره دا واړه دا هفته چوټي د هفته د څومه پورې د اتوار د ورځې پورې چوټي ده دا پلرونو ته دا خبره کوم د رهایشي طلباو دا کم طالبان چې دلته اوسېږي زما سره غوږونه کولاو کوي د اتواره پورې چوټي ده د بل اتواره پورې بیته به مدرسه شروع کېږي د 20 رمضان باندې به ختمي د سکول لځي او بیا د بدل ته راځي هغه استادان ناست دي چېرته تللي نه دي د هغوی څه زموږ خبره ده د 20 رمضانه پورې ټول مدارس به چوټي کېږي موږ مدرسه نه چوټي کوو دا خبره لازمه ده کم طالب چې زموږ سره سکول نه وایي سکول کې نه دی هغه طالب العلم ته اجازت دی هغه کو زما سره درس کوي کو پنجپیر کې درس کوي کو په اوږی کې درس کوي کو په پېښور کې کوي خو د هغه سکول نشو بس درجه یې ویله څه مسله نه طالب د عوا مرغۍ ده هلته به سبق وي هلته خو کم طالب چې شپږم اووم اتم نهم لسم کې دی او د بي سره راغستې د بل سره ترینګۍ نیولې ده او غوږۍ نیولې ده وایي زمزمه نو پلاره ته دا خبره واوره چې آینده کال له به داخله م نه وي کې کو ځای نه وګوره ځای م نشته او کو داخله مې نه درکوله هم پابندي نشته غواړه ځکه زما نه د اوس نه خلکو داخلي کړي زما سره د اوس نه ماله د کال نیم پیس هم ورسره کړی دی پیس هم هغوی ډکلی
چې موږ پیس هم مخکې ډکو خو زما بچی پکې وساته مدرسه کې. نو برای کرم کم طالبان چې سبق وای د سکول والا د هغې چوټي نشته کلاړ نو ذمواري به ستاسو وي. بچی به د په خپله باندې پوهې کې وخت به نه ضایع کې تباه کوي به کوشش به دا وکړي. او کم طالب چې سکول نه او سبقونه ختم شلو زمانه ښه په دوا فنافا برسختلی او کو مشوره را سوکړه الله دې وسکه وکي کوي نه کړم څه حرج پې نشته ځان له د درس ځای خوښوي چې کم ځای کې ورته ښه پیدا کېږي عقل ته دې درس کوي. د قرآن دیات کم حافظان دي او کور ته درځي په روژه کې وایي زه ختم کوم یاده نو پلار به دلته راځي زمانه به په ضمانت به د دنه به زه لیکلم چې آیا دا طالب العلم به په کلي کې ختم کوي. پروز کال زموږ نه 2-3 طالبان یې بوتله وروسته راپسې په 15 رمضان پلار ټلیفون وکړو وایي هغوی خو په کوڅو کې ګرځي د خدای دې مال په سترګو ړوند کړه زمانه دې ولې بوتله او قرآن دې هېر کو پې قرآن خو چې دی 15 سوره دې پرېښوسته خو قاري دې غرق کو هغه هېرېږي بېرته دوباره. نو دلته موږ 10 کسان مقرر کړي هغوی ځان له ځان له قرآنونه اوري یو بل ته. نو کو دلته ورته نوی سبق ونه ویلی شي نو د طالب په ماحول کې خو پاتې شي که نه ماحولات کې پاتې شي. نو برای کرم د خپلو طلباو د خپلو بچو چې څنګه موږ دله خیر ساتو داسې تاسو زموږ سره همدردي وکئ تعاون زموږ سره کوئ. زه ستانه چاندې نه غواړم چانده دې کور ته وړه جومات لی کو ورکې کو مدرسې لی ورکې نه دې په طالب باندې چاندې کوم نه د نه اسقاطونه زکاتونه غواړم خپل کار کوئ. د مدرسې د طالب چې کوم پیس دی د سکول د لنګر هغه به د روژې د میاشتې پورې ډکې د اختر د رمضان 2 میاشتې پیس به ته مخکې ډکې. ستاسو د طلباو ته موږ ویلي چې کم طالب راوړلی شي زما څه به رهایي شي مهنګایي ده زما نوره څه کارخانې نشته دقه واړو نه پیسلم سکولم پې چلوم لنګرم پې چلوم نور راسه ملګري خپلوان رشته دار تعاون کوي او دارنګې د استادانو تنخوام ترې ډکوم چې 2 میاشتو پیس یې ډک کو بچي د تی ووې مدرسې کې پیسترم پرېږده او سبق ووه وی چې نه شم ډکولی نو دا 2 میاشتې ټول پاکستان مدرسې چوټي دي د ګل ملا مدرسه هم چوټي ده سرم پې خلاص شو به کور ته بوځئ او بس نگرانی کوئ د دې پورې ما وکړه د اختر نه وروسته به راولئ چې پیسې د 2 میاشتو مخکې نه شئ ډکولی بیا به راولئ او بیا به له داخله وکړم او د نوي کال نه به شروع شي نو که بیا شته هېر کړی و هغه هم ورته بیرته وه او که نه هېر کړی نور هم ورته وه. دا خبرې وې د رهایشي طلباو د پلرونو دپاره خو زمانه کومه خبره ځای ته کمه شوې وي په هغه باندې معافي غواړم. دا زمونږ اولاد دی زمونږ بچي دي موږ پې خفه کېږو تاسو هم پې خفه کېږئ ما ته یې پرېږدوئ کوم مال هم را کړي اعتمادي زما دا یو منټ دا یو خبره کوم دا طالب العلم دا اوس چې ټول بورډ کې په حال کې ښې نمبر یې اخیستی وي دا زکریا زه رالمه د کالج جومات ته ما ته د ده پلار ویل زه تاله یو بچی در کومه کو ته پې خره ساتې کو ګډې ولالې او ویل کو شوتل پرېبې خو ویل ستا په شان یې غواړمه بس مال ما ته بچی واله که ته خلاص د زما څه 8 کاله سبقونه ویلي د بار لا سبق هم نه دی ویلی ما سوا د دې تیر شوي کال نه د دې تیر شوي کال باندې دا ما ولیکو بار ته زما په دې علاقه کې د ده نه قابل ترین سړی نشته په دې نږدې مدارسو کې هم نه ګورم د ښار مدرسه هم ټاپ کړې وه او 12 هم کړی دی کمپیوټر کم کورس دی هغه ډپلوما مې حاصله کړې اوس ورته ما مخکې نور هم کوه کتابونه الحمدلله مضبوط تقریر یې د تقریر په څېره مونځ یې د مونځ په څېره دی تقوا یې د تقوا په څېره ده په کور کې ادب د ادب په څېره دي چې ته یې ماته حواله کړي انشاءالله موږ به داسې غداري نه کوو زه به یې داسې کوم د الله په توفیق لکه دا مې چې کړی داسې نور زموږ په دې کلي کې طلبه الحمدلله شته هغوی تربیت شوی نو کوشش وکړئ چې خپل اولاد وختونه ضایع نه کړو درود شریف ووایئ دعا کوو مختصر اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد
يا غفار يا قهار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. الله لیو واړو ګناهونه معاف کړه. الله اخره خاتمه په ایمان کا. الله د جهنم د اور نه مساته. الله د قبر د عذاب نه مساته. الله د محشر د سخت نه مساته. یا الله یا رحمان. الله دا ختم د قرآن وشو. الله طلبا او لاسونه چوت کړي. الله سپینګیرو چوت کړي. الله علماو چوت کړي. الله ماشومان چوت کړي. الله زنانو چوت کړي. الله منګه بینوا مرسخته. الله زمونږه دا دوا په خپل دربار کې قبول کا. الله زمونږ ګناهونه معاف کا. خطا نسیانا عمدن معاف کا. الله زمونږ ټول حاجتونه د خپل خزانونو پورا کا. یا الله د سنت مطابق ژوند زمونږ د ټولو نصیب کا. د څومره طلبا دي الله ته کامیاب کا. څومره طالبات دي الله کامیاب کا. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذل عرش المجید. څومره خلق دلته راغلي. څومره زنانه راغلي دي. الله په زړه باندې څومره شرعي حاجتونه دي. یا الله د خپل خزانونو ولا پورا کا. الله د خپل خزانونو ولا پورا کا. الله بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کا. الله شفای کامله عاجله نصیب کا. یا الله څومره مړي شوي الله قبرونه منور کا. الله قبرونه منور کا. یا الله څومره ژوند دي د عمل صالح او توفیق ولا ورکا. الله زمون په کورونو کې الله علما صالحا داعیان پیدا کا. الله څومره مراکز د حفاظت وکا. الله د جمعتونو وکا. الله د مدرسو حفاظت وکا. الله د علما او طلبا وکا. الله د مجاهدین او د داعیان وکا. یا الله څومره جماعتونه به هر ملک دی ملک دي الله حافظ او ناصر شه. الله څومره مجاهدین د الهی کلمت الله لپاره جنگي الله حافظ او ناصر شه. څومره شهدا شوی الله شهادتونه قبول کا. الله څومره شهدا شوی شهادتونه قبول کا. الله څومره غازیان دي الله غزاګانې قبول کا. یا رحمان یا رحیم. الله ستا دربار ته ملاس نیولي څومره قرضدار دي الله قرضونه اخلاص کا. الله څومره بې اولاد نیک عمل صالح اولاد نصیب کا. الله څومره بېنوا دي یا الله خپل در ولا ورکا. یا کریم یا رحیم ذاته. یا الله دا قرآن زمونږ د پاره شفاعت کوونکی په ورځ د قیامت وګرځوه. الله زمونږ د پاره دلیل وګرځوه. الله زمونږ خلاف دلیل مګرځوه. د حوض کوثر اوبه زمونږ د ټولو نصیب کا. د محمد رسول الله دیدارم نصیب کا. د صحابه کرامو سم حشر نشر وکا. الله الله خیر خاتمه په ایمان کا. یا کریم یا رحیم یا ذل عرش المجید. روجرا روانه ده د عمل صالح او توفیق لراکا. الله د عمل صالح او توفیق راکا. الله د ګناهونو نه پکې بچ کا. الله د پتونو مصائب نه بچ کا. الله د شرونو د فسادونو نه مساته. الله د شرکیات او د بدعات نه مساته. الله د سنت او د قران موحدین هم جوړ کا. یا الله یا رحمان دی حاضر مجمع کې الله څومره ضرورتمند دي الله ضرورتونه قبول منظور کا. یا الله قبول کا. یا رحمان یا کریم څومره کورونو کې زنانه ناسي زمونږ د आवाज او یا الله د زړه حاجتونه پورا کا. الله را طلبا فارغ شو حافظین شو استاد کتاب الله ته حافظ او ناصر شه. الله مونږ ته تسپارو. الله مونږ دا تربیت صاحب توفیق کړي. الله ته د قرآن حافظ او ناصر شه. الله ته حفاظت وکا. الله د پلرونو حفاظت ولا وکا. الله د میندو وکا. الله د يهود او د نصاراو د چلونو نه مساته. یا الله څومره جیلیان دي الله کو بی ګناه دي او کو نه دي الله په خپل رحم کورون تر واپس کا. الله کو څومره ایتمانان دي او الله څومره کونډې دي الله دا حافظ او ناصر شه. الله زموږ په ملک کې شرعي نظام نافذ کا. یا کریم شرعي نظام نافذ کا. الله د قرآن د پاره زموږ عینت توی کا. الله زموږ اوخ کې توی کا. یا رحمان یا کریم
منگ معاف کا اللہ بل معاف کولو والا نہیں اللہ بل در زمنگا نہیں اللہ بل زمنگ دروازہ نشتا اللہ بل زمنگ اسرا نشتا اللہ زمنگ بلا خام اولا نہیں اللہ صادر بار تملا شد کڑے د ظالمانو د ظلمونو نه موساتا اللہ د فتنہ گرو د فتنو نه موساتا د یهود د چالو نه موساتا یا اللہ د ایمان حفاظت موکا اللہ د ایمان حفاظت موکا اللہ د تورسر حفاظت موکا اللہ د بچو حفاظت موکا اللہ د علماء حفاظت موکا اللہ د طلباء حفاظت موکا اللہ د مدارس و مراکز و حافظ و ناصر شاہ ساده قرآن د خدمت د فارم اللہ پټوله دنیا کې وګرځوا اللہ په خپل علم د عمل کولو توفیق راکا اللہ د بی عمل علم نه موساتا اللہ د بی عمل علم نه موساتا اللہ د شاگردانو نه خیرونه خوارکا اللہ اللہ مراکز په آباد کا اللہ پټوله دنیا کې وزلوا اللہ کلی په آباد کا اللہ ملکونه په دې وبانه آباد کا د وخت امام ابو حنیفه امام بخاری او مسلم ته جوړ کا یا اللہ د صحابه په شان تقوی نصیب کا اللہ د صحابه په شان اخلاص نصیب کا اللہ اللہ زمونږ د سترګو یخوالی وګرځوا اللہ د فتنو د شرونو نه محفوظ وساته یا اللہ دا سم چې ویل وامرېدل د عمل کولو توفیق براکا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.